حاضرینو انسان سره الله تبارک وتعالی ډیره زیاته مینه کوي او ډیر زیات محبت ورسره کوي او بالخصوص انسان سره چې کوم مسلمان وي او د الله تعالی په اطاعت باندې روان وي د الله تعالی حکم مانی او د الله سره مینه کوي نو دغسې انسان سره الله تبارک وتعالی بیا ډیره مینه کوي او ډیر محبت کوي او د الله مینه او محبت دا دی چې الله تعالی به له رزق ورکوي. کله چې څوک د الله سره محبت کوي نو د الله محبت دا دی چې الله به له رزق ورکوي. لکه څرنګه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای حدیث مبارک ته چې الله فرمای چې انسان چې کوم د شرک وکي یعنی داسې شرک وکي چې کوم سیز باندې ما ورته حکم کړی هغه ونه کي او د کوم سیز نه ما منع کړی هغه کار وکي نو د هغې باوجود الله فرمایي چې زه وله بیا هم رزق ورکوم. نو لہذا د الله محبت مبارک کې راغلی نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی 80,000 کسان بغیر د حسابه جنتونو ته داخل کی او نبی علیه السلام فرمایي چې دا هغه خلک دي چې کومو خلکو په الله باندې په دنیا کې توکل کړی په الله باندې خپل کارونه سپارلی دي او په الله باندې یقین کړی چې ما ته څه راپېښېږي که بیماری را درومي دا د الله د طرف نه دی که خوشحالي په ما باندې را درومي دا د الله د طرف نه دی که غم په ما باندې را درومي